नामंजूर तहफ़्फ़ुज़ दो په ټولو صوبه کې احتجاجي مظاهره ده پی کا ایک چې کم منظور شوی دی او ورسره چې هغه صحافیان چې هغه په مختلفو ادارو کې کار کوي او هغه جبرن هغوی د خپل ادارو نه وباسي د هغې خلاف دا مظاهره منعقد شوې ده. کم ظالمانه اقدامات چې دي د هغې خلاف بھرپور جدوجہد کوي انشاءالله لګول دي دغه ټول څیزونه نه مونږ منو نه راتلونکي له منو نه پرون منلي دي. ریپورټینګ کوي کم د عوامو په حق کې اوازونه پورته کیږي د هغه اوازونو خاموش کولو دپاره مختلف حربي استعمالیږي. دا جدوجہد چې دی دا د اوس نه دی دا د پاکستان د جوړېدو نه واخله تر اوسه پورې دا را روان دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. زیم ظفر علی شاه د چکدرې پریس کلب مخې ته ولاړ یم چېرته چې صحافیان نن احتجاج کوي. دا احتجاج د پېښور پریس کلب او د خیبر یونین اف جرنالیست د مشترکه فیصلې لاندې د هغې په رڼا کې نن کیږي. صحافیان به په دې حواله باندې څه وایي تفصیل وګورئ په دې رپورټ کې. نامنظور تحفظ دو نامنظور. ناظرین نن چې د پریس کلب مخې ته کوم مظاهره ده دا د خیبر یونین اف جرنالیست پېښور پریس کلب مشترکه په کال باندې چې نن په ټولو صوبه کې احتجاجي مظاهره ده پی کا ایک چې کم منظور شوی دی او ورسره چې هغه صحافیان چې هغه په مختلفو ادارو کې کار کوي او هغه جبرن هغوی د خپل ادارو نه وباسي د هغې خلاف دا مظاهره منعقد شوې ده. په دې سلسله کې چکدرې پریس کلب مخې ته هم دا مظاهره ده. اوس په دې ټایم کې زه د چکدرې پریس کلب سابق صدر سینیر صحافي شاه فیصل افغاني درخواست کوم چې دې موقع مناسبت سره د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. شاه فیصل افغاني څنګه چې تاسو ته پته ده چې په هر دور کې د صحافیانو اواز دباویږي. د مقصد دا وي چې یاره حکومت او ریاست کم ظلم کوي د ریاست او حکومت چې د عوامو خلاف کم اقدامات اوچتوي کم د حکومت او د ریاست نااهلي او غفلت وي صحافیان دغه په ګوته کوي. هغې ته حکومت ته ارباب اختیار ته د هغې خامیانې د هغې کوتاهیانې هغه په ګوته کوي. په دې وجه باندې په هر دور کې صحافیان دا په دې باندې پابندیانې لګي د هغې د اواز دباولو دپاره مختلف قانون سازیانې کېږي. د 2016 د پیکا ایکټ لاندې چې کوم قانون جوړ شوی دی په هغه وخت کې هم صحافیان د دې خلاف او نن هم صحافیان په ټوله صوبه کې خصوصا او په ټول ملک کې عموما صحافیان په احتجاج دي. د صحافیانو معاشي قتل شروع دی او په دې وجه باندې چې یاره صحافیان کوم آزادانه ریپورټینګ کوي کوم د عوامو په حق کې اوازونه پورته کیږي د هغه اوازونو خاموش کولو دپاره مختلف حربي استعمالیږي او هم دغه نن د صحافیانو معاشي قتل د هغې د نوکرو نه برطرف کول دا یو قسم د حکومت حربه ده چې د صحافیانو هغه اوازونه چې کوم آزادانه پورته کیږي هغه خاموش کول دي. مونږ د دغې اواز پرون هم خلاف وو د دغې قانون پرون هم خلاف وو نن هم د دغې قانون خلاف یو او زمونږ دا جدوجهد د اولې ورځې نه تر اخره ورځې پورې به جاری تحفظ دو. د چکدرې پریس کلب سابق جنرل سیکرټري سینیر صحافي ظفر علي شاه صاحب د درخواست کوم چې په دې موقع مناسبت سره د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. جی بالکل زه په دې موقع باندې دا ووایم چې صحافت چې دی جرنالیزم چې دی دا فورث پیلر اف د سټیټ دی خو د بدقسمتۍ نه نن زموږ سټیټ چې دی هغه په دریو خپو باندې ولاړ دی. څلورمه خپه چې ده څلورمه ستن چې ده هغې غورځولې شوې ده. هر حکومت چې راځي هغه د دروغو دغه کوي دعوې کوي چې د اظهار رای به ازادي صحافیانو ته چې دی هغه به تحفظي خو که موږ وګورو نو صورتحال د دې بالکل برعکس دی. صحافیان چې دي هغه انتهایی غیر محفوظ طبقه چې ده هغه جوړه شوې ده. صحافیان اغوا کیږي د صحافیانو جبري ویستل چې دي د هغې سلسله شروع ده چې د هغې سره د هغې معاشي قتل روان دی. صحافیانو سره جنگ جګړې کیږي په صحافیانو باندې د پیکا ایکټ لاندې او نور په مختلفو حربو سره په هغې باندې د دروغو بې بنیاده مقدمې چې دي هغه جوړولی کیږي او د دې ټولو مقصد صرف دا دی چې دا صحافیان چې دي دا دباو وساتي اظهار رای باندې چې دا پابندي ولګوي. خو زه دا یو خبره ډېره صفا کوم چې صحافیانو همیشه ډېر کولاو صحافت کړی دی ډېر په نره باندې ډېر په
ایستلې سینه باندې دا جدوجهد چې دی دا د اوس نه دی، دا د پاکستان د جوړېدو نه واخله تر اوسه پورې دا روان دی او دا جدوجهد چې دی د دې دا سلسله به همدغسې روانه وي. که دا جابر حکمرانان مونږ په دې قسمه حربو باندې د دباولو کوشش کوي نو دا به د دوی هسې ناکام کوششونه وي. مونږ هیڅکله نشي دباولی. د حق او د سچ اواز چې دی دا هیڅ چېرته نشي دباوېدی. نن په چکدره کې صحافیان چې دي د خپلو حقوقو دپاره هغه صحافیان چې هغه همیشه د عوام د ولس د حقوقو خبره کوي د هغې دپاره چې دی جدوجهد کوي نن راوتي دي. تاسو یې پلیکارډز یې په لاس کې دي او د خپلو حقوقو مطالبه کوي. پکار ده چې حکومت او ریاست د هوش نه کار واخلي او د دې صحافیانو چې کوم جایز مطالبې دي دا ټولې ومني او دلته د اظهار رایې ته ازادي ورکړي، ځکه چې د دې نه بغیر چې دی ژوند تېرول، د دې نه بغیر چې دی د امن راتګ چې دی دا ممکن نه دی. نامنظور. تحفظ دو. زه د چکدرې پریس کلب چیرمین جناب محمد اسرار صاحب ته درخواست کوم چې دې موقع مناسبت سره د خپلو خیالات اظهار وکړي. تحفظ دو. زه به صرف دومره ووایم شاید چې د صحافیانو د لارې نیو هر هغه عمل که هغه بېروزګاره کول دي، که هغه د هغه معاشي قتل کول دي، که هغه د هغه په قلم او ژبه پابندۍ لګول دي، دغه ټول څیزونه نه مونږ منو، نه راتلونکي له منو، نه پرون منلي دي. مونږ د هغه خلکو په شا ولاړ یو کم خلک چې د دغه ایکټ تحت د دغه بېروزګاره کولو ادارو نه ایستلي دي. هغې مطلب دا دی چې متاثره دي. مونږ د متاثرینو سره د اجتهادۍ لپاره نن هم ولاړو، سبا به هم ودرېږو، بله ورځ به هم ولاړو، چېرته هم زموږ ضرورت و مونږ حاضر یو. د چکدرې پریس کلب صدر محمد جلیل صاحب ته درخواست کوم چې دې موقع مناسبت سره د خپلو خیالات اظهار وکړي. نن چې کومه دا مظاهره ده دا د خیبر پښتونخوا د ټولو پریس کلبو مخې ته د خیبر یونین اف جرنالیست او د پېښور پریس کلب په مشترکه لای عمل باندې نن د ټولو پریس کلبو مخې ته دا احتجاج روان دی او دا احتجاج چې دی دا د هغه ظالمانو کم د حکومت هغه طاقتونه چې هغه په ژبه پابندي لګوي، په قلم پابندي لګوي، هغوی ته موږ دا پیغام ورکوو چې تاسو د صحافیانو معاشي قتل عام هم شروع کړی دی. تاسو د صحافیانو چې کمې دروازې دي هغه هم بندې کړې، لاول هم د ټوپک په زور باندې، بیا هم په نورو زور باندې، بیا هم معاشي تور. خو دا صحافیان چې دي دا به بیا هم په بې سر و سامانۍ په حالات کې د قلم د جهاد دپاره خپل جدوجهد جاري ساتي. حکومت کم ظالمانه اقدامات چې دي د هغې خلاف بھرپور جدوجہد کوي انشاءاللہ او د صحافیانو د حقوق لپاره به د اخره پورې به خپل جدوجہد جاری ساتي انشاءاللہ.